سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا دے فارس او دی ایران سره تعلق سره فارسی زبان ایرانه ده خډیر پوخ مؤمن ده او د رسول الله مبارک قربان ډیر 100% اعتماد سلمان فارسی رضی الله عنه یو یهودی سلمان فارسی رضی الله عنه ته فرمایي وای د تاسو عجیبه مشر ده رسول الله مبارک ورته کوي تاسو ډېرې وړې وړې او داسې سپکې او الله کې شان ته خبرې وکړي چې استنجا به څنګه کوي په اوړي کې به استنجا څنګه کوي په ژمي کې به څنګه کوي او تقاضې ته به څنګه کښېني تشهدیازو ته به څنګه کښېني دا سپکې سپکې خبرې دا څنګه تاسو لیډر دا او څنګه علماء فرمائی د دین مراد هغه احکامات دي چې د هغه انسانانو او مسلمانانو ته سنا څه فائدہ رسی هغه احکام ورسوه چې په هغه باندې انسانانو ته او مسلمانانو ته څه فائدہ ملوي او د هغه ضرورت
لہذا آغا احکام چې هغه د مسلمانانو د عقیدې سره او د مسلمانانو د عمل سره مسلمانانو د اخلاق سره تعلق ساتي نبی علیہ السلام ته وی دا ټول احکام ورسره د عقیدې سره چې متعلق دي د اعمال سره متعلق دي د اخلاق سره متعلق دي دا ټول احکام ورسره احکام د الله او د رسول دا مختلف قسم دي ځکه د دین اسلام مختلف شعبې دي د اسلام یو شعبه ده ایمانیات موږ به دا ایمان ساتو په زړه کې چې الله یو ده په رسولانو به ایمان ساتو په فرشتو به ایمان ساتو په کتابو به ایمان ساتو مرګ نواز ژوند باندې په قیامت دا ایمانیات نمبر دویم اعمال د اوداسو د تیمامنه واخله آغا حج پوری دا ټول عبادات چې دي اعمال دې مختلف احکام نمبر دریم معاملات خرید او فروخت لین دین لیکن قرآن او حدیث موږ ته زبردست احکام واضح او نمبر سلورم معاشرات معاشرتی ژوند به څنګه کوي کور کې به څنګه ژوند تیری چې د مور او پلار حق هم ورکړي خویندو حق هم ورکړي بیبي او د بچو حق هم ورکړي محلي ژوند به څنګه کوي د ګاونډي حق ورکړي محلي والا خوشاله کړي قومي ژوند به څنګه تیری بین الاقوامي ژوند به څنګه تیری دي کې د الله او د رسول مختلف احکام او پنځمه شعبه د اخلاقیات الله او رسول موږ ته د اخلاق متعلق تذکرہ کړی چا در سره زیاته یو شریف انسان دا مسلمان دا عفو در گذر ورته وکړه انتقام ورنه ماخلا بدله ورنه ماخلا دا مختلف اخلاق نو نبی کریم علیہ السلام ته الله فرمایي چې ورسوه د الله احکام د الله بندگانو ته چې څومره احکام دي دا ټول ورسوه هغه په هر شعبه کې دي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حکم الهی باندې 100% عمل کړی دی خدای یو حکم دې الله د بندگانو نه پټ کړی نه ښکار کړی دی واضح کړی او بیان کړی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا دے فارس او دی ایران سره تعلق سره فارسی زبان ایرانه ده ډېر پوخ مؤمن ده او د رسول الله مبارک قربان ډېر 100% اعتماد سلمان فارسی رضی الله عنه یو یهودی سلمان فارسی رضی الله عنه ته فرمایي وای د تاسو عجیبه مشر ده رسول الله مبارک ورته کوي تاسو ډېرې وړې وړې او داسې سپکې او الګې شانته خبرې وکړي چې استنجا به څنګه کوي په اوړي کې به استنجا څنګه کوي په ژمي کې به څنګه کوي او تقاضې ته به څنګه کښېني تشهدیاتو ته به څنګه کښېني دا داسې سپکې سپکې خبرې دا څنګه تاسو لیډر دا څنګه سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي و الحمدلله خدای موږ ته داسې لیډر راکړی چې الف نه یې پورې هر شی موږ ته ښیي لکه ماشوم ته چې سړی یو شی ورښیي بچیه په ښي لاس باندې ډوډۍ خوره بچیه سلام واچوه بچیه داسې کښېنه بچیه چې مشر راځي نو داسې کوه یو تربیت ورکوي وایي زموږ داسې ښکلی مشر ده چې موږ ته یو شی راځي څه شی رانه پټوي نه حتی چې موږ ته استنجا چلم راښیي چې استنجا داسې کوئ په اوړي باندې په ژمي کې داسې کوئ او تقاضې ته چې کښېنئ نو قبلې طرف ته مخ مه کوئ او شام دې خوا مه کوئ لمر سترګې یا سپوږمۍ ته مخ او شا مه کوئ دا ادب او احترام دی په لاره کې مه کښېنئ د ونې سوري لاندې متیازې مه کوئ دا موږ ته آداب راښیي قربان دے دا سے لیڈر نا
چې موږ ته د وړې خبرې نه واخله غټې استنجا نه واخله تر هغه ایمانه پورې توحیده پورې چې دا غټ حکم د اسلام ده واړه او غټ په هر میدان په هر شعبه کې هر څه متفق رسول الله صلی الله علیه وسلم سپټ نه دی دی الله یو حکم دی الله بندگانو ته واضح کړی یو ځل نه بار یو حکم دی بار امت ته مسلمانانو ته واوره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک یا ایها الرسول او پاک پیغمبر بلغ بگوشش سر ورسوا بلغ یو معنی دا گوشش او بلغ بلا معنی دا کاملا او بلغ بلا معنی دا تکرار بار یا ایها الرسول او پاک پیغمبر بلغ بگوشش سرا کامل طریقے سرا علی سبیل تکرار بار طریقے سرا یو ځلنا بار یو خبر اور سوا چې د خلکو ذهن کې کینی بلغ ما انزل الیک ورسوا احکامات چې نازل شوی دي تا من ربک لجانب د ربستانا د رب طرف نه چې کوم احکام نازل دي دا ورسوا نو علما فرمایي په دې کې هغه خبره نه دي شاملې چې هغه د الله او د رسول الله په منځ کې راز دي بعضې داسې خبرې دي چې هغه د الله او د رسول الله په منځ کې رازدارې خبرې دي او پټې خبرې نو هغه خبرې په دې حکم کې نه دي شامل ورسوا د الله احکام د الله بندگانو ته اوس هغه خبرې چې د الله او رسول منځ کې راز دي هغه ته مراد نه دي نو که هغه نبي علیه السلام ونه رسوي نو د باندې سباق نشته اوس موږ ویلو چې دا د سورتونو په سر کې چې کوم حروف راغلي حروف مقطعات الف لام میم ها میم کاف ها یا عین صاد یا سین د دې اصل معنا په دنیا کې چاته معلومه اوس اصل په موږ سره تعویلی او ثانوي معنا وکړو او اصل مرادی معنا اصل حقیقی معنا د دې الفاظو په دنیا باندې کې چاته خدا زموږ عقیده ده چې د دې حروفو د دې الفاظو څه معانی شته الله ته معلوم دي او رسول الله ته معلوم دي نو دا د الله او د رسول الله په منځ کې څه کوډ ورډ څه رازدار څه اشاریه الفاظ دي د دوه دوستانو منځ کې څه اشاریه الفاظ دي نو هغه یو بل ته وایي سره پوه شي او دا پنه دا کوډ ورډ دي اشاریه الفاظ دی میان عاشق و معشوق را رمز است کرامن کاتبین را هم خبر نیست عاشق و معشوق میں اس کے دا سے رازدار الفاظ ہوئی چې هغې باندې په دې اوږه ناسته فرشتې هم نه خبر انو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې دا د عمر اولین و آخرین حج نبی علیہ السلام عمر کی ایک یو حج بس دا آخرین حجم دا ربنا حجم نبی علیہ السلام دے عرفات و موقع باندې چې کله تاریخی خطبه ورکړي نو اکثر روایات راځي چې 1,40,000 مسلمانان التراجم 1,40,000 صحابه کرامو اجتماع بس دغه روایت نا محدثین دا ثابت کی چې د نبی علیہ السلام صحابه کرام 1,40,000
بعضی وی 1,24,000 دی بعینه دی انبیاء و تعداد باندې خډیر علماء وی 1,40,000 دی حجۃ الوداع کې چې کوم اجتماع وا دا 1,40,000 نو دا ټول مسلمانانو دي کې غیر مسلم نو او د ټول نبی علیہ السلام باندې ایمان د نبی علیہ السلام ژوند کې چې چا پر رسول الله ایمان راوړی او مړ په ایمان وي بس دې ته صحابي وایي صحابي شناخت او تعریف دادا چې رسول الله باندې ایمان راوړی نبی علیہ السلام لیدلی ایمان پر راوړی او مړ په ایمان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وآمن به ومات على الإيمان دا صحابي نبی علیہ السلام لیدلی ملاقات ورسره شو ایمان پر راوړی او مړم په ایمان اوس که نبی علیہ السلام لیدلی نه لکه موږ او تاسو اوس ایمان خو په ساتو محبت هم ورسره ساتو موږ ته صحابي نه وایي ملاقات نه شو او چې ملاقات شوی خو ایمان نه راوړی نو بیا صحابي نه ورته وایي ابو جهل او ابو لهب ټول ورځ رسول الله سره ملاوېدل خو ایمان په نه راوړی نو صحابي ورته نه وایي لیدلی وي ایمان په راوړی وي او بیا مړ په ایمان باندې او کدا سي چې ایمان راوړی وي او بیا عمر کې په ایمان سره نه وي اوس نبی علیہ السلام سره ملاقات هم شو ایمان راوړ او به اسلام پرې خو د اخر خاتمه په کفر باندې شو دې ته بیا صحابي نه وي داسې یو څو کسان داسې حتی یو د نبی علیہ السلام د وحی منشي کاتب الوحی په آخر کې اسلام پرې خو د مرتد شو اوس نبی علیہ السلام سره ملاقات شو ایمان پرې راوړ عمر کې په ایمان باندې شو عمر کې په کفر باندې شو دې ته بیا صحابي دا 1,40,000 صحابه اجتماع ده نبی علیہ السلام تاریخی خطبه پیش کړي عرفات دی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته یو خبره وکړه وای تاسو ته یو اعلان کوم چې کوم احکام د الله طرف نه په ما نازل شوي دا مې تاسو ته رسولي دي یو حکم خو ما پرېښی نه ده تاسو ته مې ټول رسولي د ټولو اجتماع ورته جواب ورکړه بلا اتیت یا رسول الله دا د خدای ټول احکام ادا کړي دي د خدای چې څومره احکام او څومره پیغامات دا د موږ ته رسولي یو حکم دې نه پټ کړی بلا اول ټول دې رسولي نو نبی علیہ السلام بیا ورته وی الا اتیت رسولي مې دې ټول بیا ورته وی الا اتیت درې ځلې دا خبره تکراري ټول اجتماع ورته بلا یا رسول الله دا موږ ته الله یو حکم رسوله یو حکم دې نه پټ کړی نو بیا نبی علیہ السلام آسمان طرف ته وکتل اللهم اشهد یا الله یا الله ته گواشه بیا زمکې ته ګوري او زمکې ته گواشه او بیا دې 1,40,000 صحابه ته فرمایي تاسو ټول گواشئ چې ما دې الله یو حکم نه پرېښی ټول مې رسول اللہ تعالیٰ تا خطاب کی چې الله ته گواشه او زمکې ته گواشه او مسلمانانو تاسو ټول گواشئ چې ما دې الله تعالیٰ په احکامو کې خیانت نه ده کړې ټول مې رسول دی وجه نه محدثین فرمایي وای په دنیا باندې مکمل هستی کامله او مکمل هستی چې یو طرف کې قصور او نقصان نشته دا په دنیا کې یو هستی ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې یو انسان چې څومره مکمل شي کامل مکمل په هر لحاظ باندې پوره شي بیا پکې نقصان وي اوس موږ وایو یو لوی عالم چې 15 کاله درس کړی او ماشاء الله دا ټول علم دی الله مسلمانانو بندگانو ته رسولې وي ټول ژوندۍ په دین کې تیر شوی خو بیا چې دی وفات شي نو دا متعلق موږ وایو چې ډېر لوی عالم او افسوس چې یو څو کاله نورم ژوند دی بیا ډېر خوند کړی
د دې معنا دا وي چې د مکمل د دنیا نه نه تللی افسوس چې څو کاله نور وای چې دا هستی لږ تکمیل شوی وای مکمله شوی وای په دنیا چې څومره ډاکټران دي انجینران دي جرنیلان دي پروفیسران دي د هر یو متعلق مونږ دا وایو چې ډېر لوی سړی و ډېر لوی خدمات یې کړي وو کاش چې زندګي ورسره وفا کړې وای یو څو کاله نور هم ژوندی وی بیا به ډېر زیات خدمت کړی د دې ټولو خبرو معنا دا وي هر انسان چې د دنیا نه ځي نو نیمګړی ځي پوره نه ځي یو اړخ او یو طرف کې نقصان وي یو واحده هستی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه کامل مکمل مسلمان خلق تسوي وای تاسو ټول گواشئ چې ما کې څه نقصان نشته زه چې کوم مقصد ته راغلم هغه مقصد مې پوره کړ نو ټول ورته بالکل دې پوره بیا الله دوی چې الله تم گواشه چې ما کوم مقصد لپاره چې زه راغلم هغه مقصد مې پوره کړی دی نو الله مې گواش نو د دې معنا دا ده چې نبی علیہ السلام په خپل مقصد کې بالکل 100% کامل مطابق ذره برابر نقصان او قصور پکې نشته دا دنیا کې واحده هستی یا ایها الرسول او پاک پیغمبر بلغ ورسوا ما اغا احکامات او پیغامات انزل الیکا چه نازل شوی دی تاتا من ربکا لجانب دی ربستانا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ او کدا کار دی اونک دی اللہ احکام دی ونرسول مکمل نو فما بلغت رسالته نو تابع حق ند پورکڑے فما بلغت رسالته نو تابع حق ند پورکڑے دی رسالت خبل نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی دیر زوردار خبر کی وی دی ما احکام طول ورسوا او کنا ټول دی ونرسول یو نیم دی پکې پرې خود نو بیا ته په خپل منصب کې ناکام شوی بیا تا د رسالت مقصد نه پوره کړی او تا حق د رسالت نه پوره کړی دا نبی علیہ السلام چې ما څومره احکام دي په دې کې چې یو حکم در نه پاتې شو نو معنا دا ده چې ته ناکام شو دا د رسالت مقصد پوره نه کړ د رسالت چې کوم حق د پیغمبري هغه دې پوره کړ علماء وایي د دې معنا دا ده خدای په احکامو کې که یو حکم پیغمبر پرې خود هغه پټ چاته ښکاره نه کوي نه رساو نو دا داسې ده لکه د خدای یو حکم چې نه رسول بس د دا د رسالت کم حق او مقصد هغه لاړه خراب شو دې مثال داسې وي لکه موږ مونځ او په مانځه کې یو رکن پرېږدو یو رکوع پکې نه وو دا لمونځ کېږي دا لمونځ کېږي حالانکې نور خو لمونځ مکمل شوی ده رکوع سجدی قیام قاعده دا هر څه پکې شوي خو یوه سجده یا یوه رکوع پکې ونه شوه انو چې یو رکن پاتې شو دا ټول لمونځ لاړه ختم شو نو نبي علیہ السلام ته الله فرمایي که د خدای یو حکم در نه پاتې شو نو داسې ده لکه ټول احکام چې در نه پاتې نو تا بیا د رسالت او د پیغمبري مقصد پوره کړی نه ده والله يعصمك الله تعالی يعصمك محفوظ کئی بتا من الناس دی کافرانونا نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی یو دی نعمت تذکرہ ورته کوي اوس چې ته دعوت او تبلیغ کوي دی الله پیغامات دی الله بندگانو ته رسوي نو تا ته به خطرې متوجه کیږي ظالمان او کافران پتا باندې اٹیک کوي پتا به حمله کوي تا ته به منصوبې وسازه نو د تا حفاظت ته ضرورت نو د دې آیت د نزول نه مخکې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي یو موقع باندې رسول الله مبارک ماسخوتن مازنه بعد چې کور ته ته یو خبره وای د خپل نو وته وی فرمایل چې کاش د ما دپاره یو چوکیدار وای عجز بس خطر محسوسه کړي چاته امر نه کړی چې ته زما چوکیدار یو خبره د خپل نو داسې وته چې کاش کې زما یو حراس یو چوکیدار وای وای دا خبره حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه واورید دا ډېر جلیل القدر صحابي نو فورا کمربند باندې ملا وتړل او تورې روا خستا د رسول الله مبارک کوټې مخ
او حذیفه صاحب راووت. حذیفه ابن الیمان صاحب دا بل جلیل القدر صحابي ده. هغه راووت، هغه ته وایي چې ما ته خوب راغی نو زه به لږ سملم یا به ته پیره کې خو چې ټوله شپه د رسول الله پیره وه. یوه شپه، دوه، درې، په څلورمه پنځمه شپه رسول الله د شپې راووت. نو سعد بن ابي وقاص صاحب کور مخې ته ولاړ. نبي علیه السلام ورته وایي تاسو څنګه ولاړ وایي چې تا خو په هغه ورځ چې تا یو د افسوس والا خبره وکړه چې کاش کې زما چوکیدار وای، هغې شپې نه موږ چوکیدار. وایي نبي علیه السلام د خوشحالۍ نه په دې چهر کې بشاشت پیدا شو، ډېر خوشحاله شو. نو دې ته دعاګانې د خیر وکړه. نو نبي علیه السلام چوکیداره به صحابه وکوله، په چوکیداران وکړه. کله چې دا آیت نازل شو والله یعصمک من الناس، الله تعالی به تا محفوظ کړي د انسانانو نه. نو په نیمه شپه باندې رسول الله مبارک باندې دا آیت نازل شو او بار راووته صحابه چوکیدارۍ ته ولاړ دي. نو صحابه ورته وایي تاسو ته د الله خو وکړي، تاسو کورونو ته لاړ شئ، نور د ما چوکیداره مه کوئ. بس الله تعالی ما ته ګارنټي راکړه چې موږ به تا د خلکو نه ساتو، کافرانو نه. نو الله تعالی د ما د حفاظت ذمہواری په خپل ځان باندې قبول کړه. نو دې وجه نه امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي په دنیا کې درې نعمتونه دي چې دا د خدای د نعمتونو خزانه کې ډېر لوی نعمتونه دي. یو بیت الله، کلام الله، رسول الله. بیت الله، کلام الله، او د دې درې واړو حفاظت الله تعالی په خپل ذمه باندې قرار کړی. د بیت الله حفاظت هم الله کوي. د اصحاب فیل واقعه واضحه ده. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روضه اقدس حفاظت هم الله کوي. او د جناب او د قرآن شریف تحفظ هم الله کوي. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. الله وی د کتاب حفاظت، دا درې نعمتونو حفاظت الله تعالی خصوصیت سره. نو بس به صحابه ته چې تاسو تکلیف مه کوئ، الله تعالی غیبانه ازراه قدرت ما تحفظ کوي. والله يعصمك، الله تعالی به محفوظ کوي تعالی را من الناس د کافرانو دشمنانو. ان الله بیشک الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين، توفیق د هدایت نور کوي قوم کافرانو ته. قل تورتوا یا اهل الكتاب او یهودیانو عیسایانو لستم على شيء، نئی تاسو پس قابل اعتماد او قابل اعتبار دین باندې حتی تر دې پوری تقیم التورات چې تاسو قائم کئ تورات باندې عمل وکئ، والانجیل او په انجیل باندې عمل وکئ، وما او په هغه کتاب باندې عمل وکئ انزل الیکم چې نازل شوی د تاسو ته من ربکم لجانب د رب تاسو نه قرآن شریف. تورات عمل کوي، و انجیل عمل کوي، و قرآن مجید عمل کوي. وليزيدن كثيرا منهم او زیاتی کوي بډیر دي کافرانو نا منهم دي يهوديانو عیسایانو نا ما انزل الیک، آغا کتاب چې نازل شوی د تا ته جانب د ربستانا زیاتی کوي بدا يهوديان په حیثیت طغیانا و کفرا، په حیثیت د سرکشی او په حیثیت د کفر. چې یو آیت نازلیږي او دوی په انکار کوي، نو روزانه انکار سره د کفر کې زیادت راځي. فلا تأس علی القوم الکافرین، ته افسوس مکوا په قوم کافرانو باندې. بس